نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. سورة آل عمران دریم پارا سلور شپیتم نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د اهل کتاب سره مناظره او مباهله بیان شو چې په هغه کې اهل کتاب شکست بیا موندو. په دې رکوع کې الله پاک دغه اهل کتاب ته د اسلام او د دین دعوت ذکر کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته دعوت ورکي. په مناظره کې د شکست خوړل نه بعد اهل کتاب ته د دین دعوت په داسې طریقې سره چې په هغه کې د مسلمانانو او د اهل کتاب سنس اتفاق شتا. لکه الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د اهل کتاب ته دعوت ورک په داسې کلمې سره چې هغه ستاسو او د دوی په منځ کې یو ده چې هغه د الله پاک عبادت او هیڅ قسم شریک نه لري. اهل کتاب هم الله سره شریک نه مني او مسلمانان هم الله جل شانه سره شریک نه مني. نو په دې کلمه دعوت دوی ته ورکا. ته دعوت ورکا چې الله سره هیڅ قسم شریک نشتا. کچره دوی مخواړو نو بیا ته دوی ته وایا چې زه په دې خبره باندې تاسو گواه کوم چې موږ مسلمانان یو، موږ الله منو هیڅ قسم شریک ور سره نه لرو. الله پاک یوازې ذات منو، لایق د عبادت، هیڅ قسم شریک ور سره بل نه منو. او شرک موږ د الله سره نه کوو لکه يهود عزیر علیہ السلام د الله زوی ګڼي، سیان عیسی علیہ السلام د الله زوی ګڼي. دال مشرکان کافران دغه سيزون الله جل شانه پاک دي او په دې خبر کې تاسو په غلطي کې پراته یې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته یو اتفاقی اصل بیان کړ چې هغه زمونږ او استاد په منځ کې دي چې الله رب العالمین د عبادت لایق دی، هیڅ قسم شریک الله پاک نه لري. هغه باندې راشي په دویم آیت د دې رکوع کې نجران سیان او يهود علما نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغل او دوی د ابراهیم علیه السلام په باره کې خپل عقیده وړاندې کړه. عیسیان وی چې ابراهیم علیه السلام عیسایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی، او يهوديان وی چې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام يهوديو. الله رب العالمین دا آیات نازل کړل ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تاسو لګونته سوچو کوي ابراهيم عليه السلام په دور کې خو يهوديت نو، د عيسى عليه السلام په دور کې خو
دا ابراهیم علیه السلام په دور کې خو عیسایت هم نو، ځکه ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام د دوی کتابونه د ابراهیم علیه السلام نه وروسته تیر شوي. تاسو په دې کې ولې جګړه کوئ؟ یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده. تاسو چې ابراهیم علیه السلام ته دا غلط نسبت کوئ، نو تاسو دا دین خو داغه نه وروسته پیدا شوی دی، ناغه څنګه تاسو په دین باندې هغه څه کې خبره کوي چې هغه تاسو ته کم از کم سنه معلوم وي، پاغي تاسو سره دلیل وي، په دې خو د سر تاسو سره دلیل نشته. او بیا الله جل شانه د ابراهیم علیه السلام د دین تذکره کې چې ابراهیم علیه السلام يهودي عیسائی نو، بلکې هغه په صراط مستقیم صحیح نه غلاره باندې وو. اوس ابراهیم علیه السلام ته نږدې څوک دي؟ هغه کسان چې د ابراهیم علیه السلام په شان عمل کوي، داغه په شان عقیده لري. يهوديان خو الله سره شرک کوي، عیسایان د الله سره شرک کوي، د ابراهیم علیه السلام ته نږدې نه دي، بلکې دارته نه لري دي. ابراهیم علیه السلام ته نږدې دی هغه د پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د دوه د صحابه دي. بیا الله جل شانه د دې يهوديان عیسایانو د مسلمانانو په باره کې د دې منسوبه ذکر کوي. هر وخت دې لګیا دي مسلمانانو دا دین ناړول د پاره، لکه یو پیرا يهوديانو حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه، حضرت حذیفه رضی الله عنه، حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه دوی ته د يهودیت دعوت ورکو. الله پاک دا آیاتونه نازل کړ چې دوی ګوره تاسو خپل دین ناړئ، تاسو په خپل دین باندې ثابت قدم اوسئ. ود طائفه من اهل الكتاب لو يضلونکم، دی دا خوخی، لیکن د دې گمراهی او نقصان به دي ته خپل ځان ته ملاويږي. خو تاسو کوشش کوئ د دوی د مرګیتیا او محبت نه ځان ساتي. او بیا الله پاک يهوديان عیسایان د دې په گمراه کېدو باندې ملامتیا ورکړي چې اهل کتاب تاسو په الله ولې کفر کوئ؟ ولې تاسو پیږئ نه؟ تاسو ولې د حق او د باطل خپل منځ کې ګډوډوئ، حق پټوئ؟ ولې تاسو نه پیږئ؟ لکه د نبی علیہ السلام صفات به پټول، نو ولې تاسو په دې خپل غلطي نه پیږئ؟ الله پاک په دې خپل کفر باندې ملامت کوي چې تاسو دا کار غلط کوئ. نو الله جل شانه فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اہل الكتاب، اے اہل کتاب، تعالوا تاسو راشی لا کلمت، یوی کلمه تداسی کلمه تسوائم بیننا و بینکم، چې برابر ده په مابین زمونږ او په مابین تاسو کې، الله نعبد الا الله، دا چې موږ به عبادت نکو سوا د الله دا، د بل چا عبادت به نکو، ولا نشرک به شیئا، او موږ به شرک نکو په الله باندې سیز، الله سره به څوک نه شریکو. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او نه بنسی باز زمونږ باز لراق په خدای باندې سوا د الله پاک نه. فإن تولوا کچری دوی مخواړو فقولوا پس تاسو فرمای اشهدوا تاسو گواو سیګ بأننا مسلمون، چې بشک موږ مسلمانان یو. یا اهل الكتاب، اے اهل کتاب، لما تحاجون فی ابراهیم، تاسو ول جګړه کوي په بار د ابراهیم علیه السلام کې. وما انزلت التوراۃ، او حال دا چې نازل شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعد، مگر پس د ابراهیم علیه السلام نا. افلا تعقلون، تاسو عقل نه لرئ. ها انتم هؤلاء، اے خلق تاسو ووري، حاججتم فی ما لکم به علم، تاسو جګړه کوي بحث کوي په بار دا غس کې چې تاسو ته پاغي باندې سپوږی. فلم تحاجون فی ما ليس لکم به علم، پس تاسو ولې جګړه کوي په بار دا غس کې تاسو ته پاغي باندې علم نشتا. والله يعلم وانتم لا تعلمون، او الله پاک پیږي او حال دار چې تاسو نه پیږئ. ما کان ابراهیم یهودیا، نو ابراهیم علیہ السلام یهودی، ولا نصرانی او نه عیسائی،
ولكن كان حنيفا مسلما لیکن او ابراهیم علیہ السلام حنیفا سراسر پاک باندې مسلمان د الله تابعدار وما كان من المشركين او نو د مشرکانو نه ان اول الناس بابراهيم یقینا ډېر نږدې د خلکو ابراهیم علیہ السلام ته للذین خامخا کسان دي تبعو چې دي تابعدار د ابراهیم علیہ السلام کړي دا وهذا النبي دا پیغمبر علیہ السلام هم نږدې دي والذین آمنوا کسان چې ایمان نوړي دي والله ولي المؤمنین او الله پاک دوست د مؤمنانو دي ودت طائفه من اهل الكتاب وخوي دلا دال کتابنا لو يدلونكم اول استاسو گمراه کول استاسو وما يدلون او دین گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما يشعرون دین پیږي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تکفرون بیاات الله تاسو ولې کفر کوي د الله پایاتونو باندې وانتم تشهدون او حال دار چې تاسو په دې خپل خبره باندې گواهی یعنی چې تاسو کفر کوي د الله پایاتونو باندې انکار کوي نو په دې باندې تاسو خپېږئ یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل تاسو ولې ګډوډ کوي حق لره د باطل سره وتكتمون الحق او تاسو ولې پټوي حق لره وانتم تعلمون حال دار چې تاسو پیږئ چې دا حق دی واخر دعوانا الحمدلله